معزز و محترم مسلمانان، نن یو بهترین او قیمتي وظیفه راته ښیمه. دا وظیفه چې کوم انسان وکړي د هغه الله جل شانه تمام حاجتونه، مشکلات، پریشانۍ، غمونه انشاءالله الله تعالی به ستاسو ختموي. خو دا داسې پاورفول وظیفه ده بهترینه محترمو چې انشاءالله دا به تاسو چېرته نه وي کړې. وظیفه د سخت مشکل، سخت حاجت، سخت چې کم کار نه پوره کیږي نو هغه کارونه به د الله تعالی په خپل قدرت سره فرمایي. دا وظیفه صرف 30 کرته ده، یعنی 23 مرتبه چې کوم انسان دا وظیفه وکړي محترمو، د دې انسان الله جل شانه هر رنګه مشکل او هر رنګه حاجت پوره کوي. نو اسانه هم ده، په تعداد کې هم ډیره کمه ده او مختصر هم ده او د الله جل شانه د کلام حصه ده. محترم معنا هم ډیره بهترینه ده. وفوض امری الی الله، زه غون ټول کارونه الله تعالی ته حواله کوم. هغه الله چې لیدونکی دی د خپلو بندګانو، یا خپلو عبادت کوونکي خپل بندګان ییني الله تعالی. نو کوم انسان چې دا وظیفه وکړي په یقین، دهان سره، سوچ سره، انشاءالله د انسان به الله تعالی خوشحالۍ نصیب کړي او د انسان به الله تعالی حاجتونه پوره کړي انشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې، بهر هیوادونو کې زندگی تیروي، مسافر دي، خپل بیبیانې، خپل بچیان، خپل مور او پلار، اهل عیال، کورونه پرېښودي دي، دغې مسافرو ته ډېرې دعاګانې کوئ. موږ هم ورته ډېرې دعاګانې کوو چې دغه مسافر الله تعالی په ډکو منګولو سره خپلو کورونو ته، خپلو بیبیانو له، خپل اهل عیال له راوستلی کړي. کم نارینه یا زنانه چې زمونږ وظایف اوري، الله تعالی یې دغې نارینه او زنانه له دنیا او آخرت خوشحالۍ ورکړي. هغه نوجوانان الله تعالی دې په دین منور کړي. هغه نوجوانان چې په زندګو کې کاروبارونه نشته، برکات نشته، الله تعالی دې ورته ډېر برکات، ډېرې خوشحالۍ، د خپلې د خوښې نکاحګانې هغه ښکلې بیبي دې ورته الله تعالی ورکړي کومه چې دا غواړي. نو دغې نوجوانانو ته درخواست دی انشاءالله چې تاسو 15 وخته مونځ کوئ. هغه نوجوانانو جنکو ته چې 15 وخته مونځ کوئ او 15 وخته مونځ چې کوم انسان کوي د په زندګۍ کې الله تعالی یو انقلاب راولي. او بیا چې ورسره دا وظیفه شروع کوئ نو انشاءالله چې الله جل شانه به ستاسو تمام حاجات، مشکلات، پریشانۍ، غمونه ختم کړي. وظیفه محترم مسلمانانو دا په تاسو ټوله ورځ کې صرف 30 کرته وایي، او که ټوله ورځ کې 30 کرته نشئ ویلی نو بیا د سحر د مونځ نه پس، د ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن د هر فرض مونځ نه پس بیا 30 کرته وایي. که د هر مونځ نه پس هم نشئ ویلی، خو چې کله کاروبار له وځي، کله زراعت له وځي، کله تجارت له وځي، نوکرۍ له وځي، په رشتې پسې ځي، په قرض پسې ځي، هر یو څیز پسې چې ځي د هغې نه مخکې دا وظیفه 30 کرته یعنې 23 مرتبه په دې طریقه باندې وکړه. انشاءالله چې الله تعالی به د دې وظیفې دومره برکات، دومره سکنات، دومره خوشحالۍ نصیب کړي چې انشاءالله ستا په وهم او ګمان کې به هم دا خبره نه وي. نو هر کله چې لومبنۍ خو دا خبره ده چې هر فرض مونځ نه پس 30 کرته وایي. که هر فرض مونځ نه پس نشئ ویلی، که سحر مونځ نه پس خامخا وایي. مونځ هم سره ستاسو په ټایم یو بل برکت هم ورته الله تعالی درکوي. که دا هم نشئ نو نارینه دی او که زنانه دی، که مسافر دی او که په وطن باندې دی، د خپل کار نه، د کور نه د وتلو نه مخکې په 30 کرته دا وظیفه کوئ. 3 پیرې مخکې درود شریف وایي، 3 پیرې وروسته درود شریف وایي او منځ کې 30 کرته. وافوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. وافوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. 30 کرته هیڅ ګرانه ده محترم مسلمانانو. انشاءالله چې ته یو څو ورځې پابندۍ سره وکړه، الله تعالی به تا ته ډېرې خوشحالیانې درکړي، ډېر الله تعالی به ستا حاجتونه پوره کړي، مشکلات به دې الله تعالی اسان کړي انشاءالله. بهترینه ده، اسانه ده، مجربه ده. د الله تعالی کلام دی، د الله تعالی کلام کې ډېر طاقت دی، د الله تعالی کلام کې ډېر قوت دی. نو دا سره انشاءالله شروع کړئ. مو هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله تعالی مو دواړو جان او خوشحالۍ